أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نانی درس کې ان شاء الله العزیز سورة بقره رکو نمبر 9 آیات نمبر 80 81 او 82 ویلې کېږي او دې سره به د رکو اختتام هم کېږي. څنګه چې مخکې درس کې تیر شو الله جل جلاله یې چې دی په قرآن کې چې نو د دې علماو به تحریف کو په تورات کې او د دې امیان د هغوی به آسې خوشي ارزوګانې کولې نو بیا به ورته کچاوي چې تاسو ته په دې باندې باقاعده سزا عذاب میلاویږي که ایمان را نه وړو. نو دوی ځان له دغه ارزوګانې خپل طرف نه دا خبرې جوړې کړې وي. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده الی یصیبنا النار الا ایاما معدوده چې موږ ته خو به یو څو ورځې سزا چې دی نو هغه میلاویږي سزا میلاویږي د دې نه ما سوا نور عذاب به زموږ ته نه میلاویږي. تبرانی کې هم دغه روایت ذکر کړی او ساوی هم د تفسیر صفت تفاسیر هم ذکر کړی او تفسیر ابن کثیر پاغه کې هم دا یو روایت ذکر کړی دی چې دوی به دا چې نو هغه سوچ نو یو پاغه کې دا دی ذکر کړی دی د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت کې راځي وی چې دوی چې د دنیا عمر دا 9000 کال دی او هر چې د دنیا عمر 9000 کال دی نو موږ ته به د هر 1000 کال په عوض کې یو ورځ چې نو سزا میلاویږي. نو گویا زمونږ مجموعي سزا په جهنم کې چې دی نو هغه به 9 ورځې د 9 ورځو نه ما سوا چې نو موږ ته په جهنم کې سزا نه میلاویږي. زویم چې دی نو هغه وایي وی دوی به دا خبره کوله چې موږ ته جهنم کې چې کومه سزا میلاویږي نو دا سزا به راته صرف او صرف 40 ورځې میلاویږي 40 ورځو نه وروسته بیا دا نه هغه 40 ورځې چې کله حضرت موسی علیه السلام کوه تور ته لاړو تورات د اغستلو دپاره نو بیا دوی چې کله موسی علیه السلام کوه تور ته لاړو نو دلته سامری د تسخې جوړ کو او د غسخې عبادت شروع کو. نو موږ چې کم دغه 40 ورځې د سخې عبادت کړی دی دغه 40 ورځې به موږ ته سزا میلاویږي د دې نه وروسته به بیا موږ ته چې نو سزا نه میلاویږي موږ به د جهنم نه بیا وځو. دغه شانتې چې نو هغه صحیح بخاری کې روایت دی دا هم د غدوانو حضرات تفسیر ابن کثیر هم هغه ذکر کړی دی او صفت التفاسیر کې پاغې کې هم دغه روایت خازن هم دغه روایت راغستی دی پای کې دا روایت ذکر کړی دی چې کله خیبر چې نو هغه فتح شولو نو د خیبر د فتح کېدو نه وروستو نبی علیہ السلام ته د یهودو طرفه چې نو یو بیزه هدیه شوله هغه راوړله او په هغې بیزې په غوښه کې د هغوی چې نو زهر میلاو کړي ولو نو چې کله دغه زهر یې په هغې کې میلاو کړي ول نو نبی علیہ السلام ورته وویل چې نو ما ته هر هغه یهودي چې کم دلته پاتې کېږي څومره یهودیان دي دې ټول چې نو ما ته حاضر کړي. دا د حدیث شریف چې نو هغه مفهوم دی بهرحال حدیث چې نو هغه کافي وګد دی. نو په دغه حدیث کې نو دا ذکر کړی چې حضور علیه السلام فرمایل چې دغه یهود چې نو هغه ما ته حاضر کړي آلته چې کم یهودیان ول هغه حاضر شول نبی علیہ السلام یې زستاسو نو تپوس کو ماته چې نو صحیح جواب برا کوي نو یو تپوس د نبی علیہ السلام کړو من ابوکم ستاسو پلار چې نو هغه څوک دی نو دوی قالو ابونا فلان پلان کې زمنګ چې نو پلار دی دروغ چې نو هغه ویلو نبی علیہ السلام تاسو دروغ ویل
پلان کې ستاسو نه ستاسو پلار چې دی نو هغه پلان کې دی. بیا ورته دغه نه وروسته نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایلو زه ستاسو نه یو سوال کوم تاسو په هغې کې زما تصدیق وکړئ یعنی خبره به صحیح خبر جواب به موږ له راکړئ. نو دوی ولې نه بالکل موږ به صحیح جواب په دې وجه تاله درکوم که موږ دروغ ووایو نو تا ته خو بیا هم د هغې پته لګي لکه څنګه چې تا ته موږ اوس د خپل پلار په باره کې دروغ ووایو نو تا ته پته ولګي نو تا وایي چې نه ستاسو پلار پلان کې دی. نو بیا ورته نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دی نو هغه بله خبره وکړه. بیا دغه شانتې 3-4 خبرې چې دی نو هغې تکرار وشولو. بیا د دغې نه وروستو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دی نو هغه ورته دا وفرمیل وی دا راته ووایئ چې اهل نار جهنمیان څوک دي. نو دی ورته چې نو دغه زیږدا پاخه حرامیانو نو دی ورته چې مونږ چې دی نو هغه جهنمیان یو مونږ جهنمیانو. الله پیغمبر فرمایل وی بیا خو دی وی مونږ به چند ورځې چې دی نو هغه به مونږ جهنم کې وو بیا انتم تخلفونه تاسو به چې دی نو بیا زمونږ په ځای جهنم کې به بیا ستاسو امت دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل نه چې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته اخسؤ والله په الله قسم کوری شي تاسو چې دی نو هغه دروغ ویلو تاسو په جهنم کې چې نو هغه همیشه د پاره تاسو په جهنم کې همیشه د پاره چې نو هغه پاتې کېږئ. ولی ځکه تاسو د الله جل جلاله د پیغمبر تصدیق نه کوئ دا کفر دی. بیا ورته د الله پیغمبر چې نو فرمایل دا راته وایي چې نو هغه تاسو په دې غوښه کې زهر اچولی ول دی ورته او موږ پکې دا زهر اچولی ول. نبی رسول الله والسلام ورته ما حملکم علی هذا تاسو په دې کار باندې چا چې نو هغه را پار کړی چې تاسو په دې کې زهر میلاو کړلو. نو دی ورته دې پاخه حرامیانو وی موږ د دې لپاره چې نو دا وکړلو الیاذ بالله که ته د الله پاک حقیقي او رښتینی پیغمبر نه نو ستانه به موږ ته راحت میلاو شي موږ به درنه خلاص شو او که چېرته ته د الله پاک حق او سچ پیغمبر یې فلن یضروک نو بیا خو دا تا ته ضرر چې دی نو هغه نشي در رسولی. نو به هر حال د دې متعلق نو موږ ووایو چې دوی پخپله به هم ویلو صحیح بخاري هم دغه روایت دی چې دوی پخپله هم وی چې مونږ اهل نار جهنمیان چې دی نو هغه یو خو دغه جهنم کې به مونږ لږې ورځې یو ایام معدوده نو د هغې نه دوی دغه ورځې مراد اخیستلې. الله جل جلاله یې نه داسې چرته کیدی شي. تفسیر تفسیر چې ذخیرة الجنان کې هغه کې لیکلی دی دا چې نو باطل لا اصل له دا ګمان دا خبره دا بالکل باطله منګړت او خطا ده د دې هیڅ اصل چې نو هغه نشتی. ولی کله چې سړی دنیا نه بغیر ایمان نه لاړو نو د هغه په حق کې د الله جل جلاله دا فیصله ده چې دی به همیشه د پاره چې نو هغه جهنمی الا فی ظلمات. نو الله جل جلاله ای حبیب تو ورته ووایه قل اتخذتم عند الله عهدا آیا تاسو په دې باندې د الله سره څه وعده لوظ کړئ فلن یخلف الله عهده چې الله پاک بیا د هرګز د خپل وعدې خلاف ورزي نه کوي. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون یا تاسو د الله په حق د الله په باره کې هغه خبره کوئ چې تاسو پې نه پوهیږئ. بلا من کسب سیئة واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. الله جل جلاله بلا ولنا داسې نه ده بلکې داسې ده کم سړی چې دی نو هغه ګناه وکړلو کفر یې وکړو شرک چې دی نو هغه یې وکړلو و احاطت به خطیئته او د هغه دغه کفر او شرک دی چې دی نو د هر طرف راګیر کړلو یعنی د خاتمه بالکفر وشوله. نو چې کله د خاتمه بالکفر وشوه فاولئک اصحاب النار نو دا دوزخیان دی هم فیها خالدون دو په دې دوزخ کې همیشه د پاره دی د جهنم نه چې دی نو وتی نشي. والسیئات ویل کېږي نو تفسیر خازن کې لیکلی دی چې السیئات اسم یتناول لجمیع المعاصی. سیئه وای دا چې نو د ګناه نوم دی چې تمام معاصی ته چې نو هغه شامل دی کبیرتن کانت او صغیرتن کاغه ورکوټه ګناه وي او که غټ ګناه وي دې ته سیئه ویل کېږي. اوس دغه سیئه ګناه چې نو هغه خدا شولو اوس دغه ګناه نه دلته څه مراد دی نو یاد ساتئ دلته زمونږ د اهل سنت والجماعت د عقیدې مطابق
بیا چې نو د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ، امام مجاهد رحمه الله، امام قتاده رحمه الله، دغه شانت چې نو هغه څومره هم لوی اکابر، لوی محدثین، تابعین او تبع تابعین، مفسرین تیر شوي دي، دا غوی ټولو په نسبت باندې دلته د سیئه او د خطیئه نه مراد چې نو هغه الکفر و شرک دینه مراد کفر او شرک چې نو هغه مراد دی. ولی کچرته د دینه مراد کفر او شرک په وانه غستل شي نو په عام ګناه باندې د سمخ کې مونږ ویلو سو کرته اوریدلې به تاسو چې په عام ګناه باندې سړی چې نو همیشه د پاره جهنمی نشي کېدلی. ولی حدیث مبارکه کې راځي چې یو پیر هم دا کلمه ویلي لا اله الا الله نو دی به ضرور چې نو یو ورځ د جهنم نه چې نو هغه برا اوزي او جنت ته وځي. نو دلته د کفر سیئه او د خطیئه نه مراد کفر او شرک دی. که کفر او شرک جوانه غستلی شي نو بیا دینه د معتزله او د خوارجو عقیده چې نو هغه لازم. ځکه د معتزله او د خوارجو د دې عقیده ده معتزله وای کم سړی نه چې ګناه کبیره وشولو نو دا سړی د ایمان د دایرې نه چې نو خارج شولو او کفر ته د داخليږي نه. دیو جن دوی ته معتزله وای دوی د ایمان او د کفر په منځ کې جدا یو منزل یو مقام چې نو هغه ثابت دی. او خوارج چې نو هغه دا خبره کوي وای کم سړی نه چې ګناه کبیره وشولو نو د ګناه کبیره په کېدو سره دا سړی چې نو د ایمان نه خارج شولو په کفر کې داخل شولو. نو ځکه موږ وایو دلته د سیئه نه مراد چې نو هغه سره گو شرک او کفر دی. هغوی ځان له هم دلیل کې دا آیات چې نو هغه پیش کوي. الله فرمان دی بلا من کسب سیئه و احاطت به خطیئته. وی وګوره دلته الله جل جلاله سیئه او خطیئه چې نو هغه ذکر کړي او بیا الله وی اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. نو موږ ورته وایو چې دلته د صحیح حضرات چې کم لیکه دي نو ډېر ټولو د دې نه مراد چې نو هغه څه اخیستی دی سیئه او د خطیئه نه مراد کفر او شرک دی نه چې نو ګناه کبیره. والذین آمنوا وعملوا الصالحات مخکې سو پرې موږ ویلو دا د قرآن اسلوب او طریقې کار دی چې کله الله جل جلاله د جهنميانو او د جهنم تذکره کوي نو بیا الله جل جلاله د مسلمانانو جنتیانو د جنت تذکره کوي. نو الله وی والذین آمنوا وعملوا الصالحات کسان چې ایمان راوړو عمل صالح وکړلو دغه کسان اولئک اصحاب الجنه دا د جنت خاوندان دي هم فیها خالدون دو په دې جنت کې چې نو همیشه د پاره. اللهم اجعلنا منهم. قالوا نویل آغی لن تمسن النار هرگز باورسیگی نمونگ تور الا ایام معدودا مگر یوسو ارزی دشمار. قولو اوای ورته پیغمبره اتخذتم آیا اغستن تاسو عند الله د الله پاک نه عهدن لوز واده فلن یخلف الله چې هیڅ کله به خلاف ورزي ونکړي الله د عهده د خپل وعده. ام تقولون یا وای تاسو علی الله تعالی په بارک الله باندې ما اغسل تعلمون چې تاسو پر نه پويږئ بلا ولنا من کسبا چا چې وکړلو سیئاتن سګنا نو ماته ست ګنا نه مراد شرک او کفر و احاطت به او راګر کړلو اغلره خطیئته دغه ګنا و احاطت او راګر کړلو به اغلره خطیئته دغه ګنا یعنی دغه شرک په دغه شرک په حالت کې د دنیا نه لاړو. فاولئک نو پس دغه کسان اصحاب النار اوسیدون کې د اور دی جهنم دی هم فیها چې باغی کې به خالدون همیشه وي. والذین آی کسان آمنو چې ایمان راوړو وعملوا الصالحات او عمل وکړلو نیک اولئک اصحاب الجنت دا کسان جنتیان دي هم فیها خالدون دو باغی کې همیشه د پاره.